چې د یار خط او خال په زړه کې جوړ کړي. هغه زلفې شپه او ورځ په تصور کې لرا، په کومو زلفو چې قرآن قسم خوړلی، هغه مخ شپه او ورځ د زړه په آینه کې کېده، په کوم مخ چې خدای قسم خوړلی. وګورئ قرآن کې والضحا، اے حبیبه زما د ستا په دې ښایسته مخ قسم، واللیل اذا سجا، او زما د ستا په دې تورو زلفو قسم. نو کوم مخ او کوم زلفو باندې چې خدای قسم خوړلی، او د هغه مخ او د هغه زلفو نقشه ستا په زړه کې نه وه، نو هم ته به په قبر کې هغې ته ووایې چې دا هغه محمد رسول الله دی چې ما په ایمان راوړ. هر څه چې جوړوئ دنیا کې مه کوئ، مرګ نه وروسته به هېڅ نه کي. نو وینځه ده وینځه، او په 2 رکعاته نفلو کې 15 سپارې په یو رکعت کې وایي او 15 په بل کې وایي. سلام وګرځولو په سجده پرېوته او خدای ته وایي چې الله ته په ما مین یې، خدای زه ستا ډېره خوښه یم، خدای ته په ما مین یې. بادشاه دا ګونګړاهټ واورېدو د دې کمرې سره چې غوږ یې کېښو، نو دا وایي. بادشاه دروازه وټکوله چې ورننوتو، ورته ویل بې ادبې دا څه وی؟ داسې مه وایه چې خدای ته په ما مین یې، داسې وایه چې خدای زه په تا مین یم. هغه وینځه بادشاه ته داسې ګوري، ورته ویل ځه بې ادبه باروزه باشه، دا وخت زما او زما د خدای په منځ کې د راز وخت دی. دې وخت کې زه ستا وینځه نه یم، زه ستا د ورځې وینځه یم. بادشاه ته وایي که زما خدای په ما مین نه وی، تم بادشاہ د هغې بنده یې، بادشاهي او ملک او سلطنت یې درکړی دی، ټوله شپه اوده پروت دی. زما ټوله ورځ ستا په خدمت کې زړه وچوي، او د شپې په یخو اوبو اودس وکړم، او 10 سپارې په 2 رکعتونو کې وویل. که په ما مین نه وی، نو د شپې به ماله دا توفیق راکولی چې ځان ته یې ودرولی، خو زه به موده پرته وی، خو په ما مین دی چې ما د شپې خوب ته نه پرېږدي او ځان ته یې ویښه ودرولی. اوس په دې راز خو عاشقان پوهېږي، نه تاسو عاشقان یې او نه زه، تاسو هم روټي خلاص یې او زه تاسو نه زیات. په دې راز خو عاشقان پوهېږي چې عاشق سړی د معشوقې سره یو ځای وي د شپې، نو آیا خوب دواړو له ورځي او که نه ورځي؟ دا تپوس ورشي رحمان بابا. رحمان بابا وایي چې خوب د یار سره هم د عاشق نشي، خوب د یار سره هم د عاشق نشي، چې یار په بل دیار وي څه به خوب کا. د یار په ژوند کې 2 قسمه خوب دی، چې یار در نه جدایم د شپې خوب به نه درځي، او چې یار در سره ویم نو خوب به نه درځي، او بیا چې در سره وي، چې در سره بیا رحمان بابا وایي چې خدای را پیخه جدائی کړه په وصلت، له هیبته یې و مخ ته کتی نشم، خدای را پیخه جدائی کړه په وصلت. اے ربا د مخې دومره روب دی چې ورته کتی نشم، کتیم نشم ورسره یم او تېنه جدا یم. دا عشق ورشي صحابو نه تپوس وکړئ. د جمعې ورځ ده، حضور علیه السلام توره جبه اغوستې ده او رانجې یې چولي دي او تور پټکی په سر دی. چرته کوم یو صحابي د حضور شان اقدس ته کتلي، واورئ دا چې کبار صحابه یعنی لوی مشران صحابه چې دي، هغې نه به چې د چا تپوس د حضور علیه السلام نه بعد وکړو چې د حضور پلانی شی څنګه او پلانی شی څنګه، هغې وی والله که مونږ ته پته لګي، ځکه مونږ چرې په دې سترګو هغه ته کتی نه شو، نو مونږ به درته حال څه ووایو، کتی هم نه شو ورته. داغه درد او داغه شان او داغه د عشق دومره روب د صحابه، دا نقشې د صحابه او صغار صحابه نه ذکر دي، کشران الکان. نو یو پکې راپاسې د هغې وی ارے جانا چی بد کردی بلا اندر بلا کردی، یکے چشمے سیاداری دیگر سرما درون کر. یا رسول الله بلا د پاسه د بلا وکړه، یو د اسسترګې توري دی او نن د پکې لا رانجم اچوي.